دا غونډه 13 ورځ په خوازخیله چینار بابا کې جوړه کړې شوې وه. د دغې غونډې تابع د اداره تحفظ القرآن د سوري لاندې شوې وه. اداره تحفظ القرآن بونیر سوات بشمول نورو ضلعو کې کار کوي. دغه اداره د علاقې مدارس، مساجد او کورونو نه شهید قرآن پاکونه راغونډوي کم چې د تلاوت جوګه نه وي پاتې. دغه قرآن پاکونو له بایندینګ کوي، لرې شوي اوراق ورته لګوي او دغه رنګ نور خدمت هم کوي. اداره تحفظ القرآن د عثمان خان تعاون سره په سوات کې هم دغه کار شروع کړی دی او دفتر بسم الله پلازا شابخ روان پول سره نږدې جوړ کړی. دا اداره د قرآن پاک خدمت او دغه بایندینګ د عوام په مدد سره کوي. تاسو هم دغه ادارې سره مالی او بدني مدد کولی شئ. د دغه ادارې چیرمن حسن سلمان مجمع ته خپلې وینا کې وویل چې دغه کار او زیار مقصد صرف او صرف رضا الهي حاصلول دي. دغه کار کې راته د ټولې دنیا سکون ملاويږي. حسن سلمان دا هم وویل چې مستقبل کې به دغه کار نور هم دوام مومي، خو د خلکو کومک او ملاتړ ته په تمه یم. الله پاک دې موږ ټولو له د دین د خدمت توفیق راکړي. وحید الله خان 22 نیوز. اصل خبر دا ځکه چې دا قرآن پاک جوړ کړی شي دوباره، دا قرآن پاک دوباره کم از کم دا 10-15 سال پورې دا بیا د تلاوت قابل جوړېږي. نو د دې لپاره موږ دا یو څو کسان الله پاک مقرر کړو. نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده زموږ لپاره. زموږ مشران، زموږ ګران مېلمانه راغلي دي.